تراو حواله سره د ملګری تپوس کوي چې سلور رکعات نیت د تراو څوک تړلی شي کنه نو بالکل چې څوک وای چې زه په سلور رکعات یعنی په یو نیت سره سلور رکعات تراوی کول غواړم نو بالکل دا جایز دی په دې کې هیڅ قسمه سم ممانعت نشته یعنی په یو نیت سلور رکعات تراو ته چا نیت وتړ نو خیا وکړل او تراوی شویم دی هیڅ خبره نه و خو د سلور رکعات تراو ترتیب بسوي نو طریقه دا ده چې سلور رکعات تراو نیت ته اوتړنو سبحانك اللهم اوایا داغي نه پس خلک 2 رکعات سینګه کوي اغه شان اوکا او اخر کې التحیات عبده ورسوله باندې او دروما بلکې اخر کې التحیات اللهم صلی اللهم بارک او اللهم ربنا اوایا د دې نه پس بیا سلام اړولو ټیم نه نو سلام ماړه بلکې دریم رکعات ته پاسا چې دریم رکعات ته پاسې دی نو اوس د سبحانك اللهم نشورو کا او څنګه دی اول 2 رکعات کړي داسې د وروستي 2 رکعات هم اوکا سلام واړه ساسلور رکعات تراوی او شولې او دا احسن او ډیره افضل طریقه ده که څوک داسې وي چې هغه مخکې تراوی سلور رکعات په یو نیت کولې خو د 2 رکعاتو نه پس التحیات په عبد او رسول باندې بس کړي د دریم رکعات ته پاسېدلې دي او د سبحانك اللهم نه شروع نه کړي ډاره کې د بسم الله الحمد نه شروع کړي دا نه داغي تراوی شي وي دي خدا رچ افضل او خکارې نه کړي